د هي عظیم رب عظیم وظیفه محترم مسلمانانو، یعنی د الله جل شانه رب عظیم دی، د هغه کلام هم عظیم دی. د هغه چې کم کائنات پیدا کړي محترم او د هغه په مقابله کې الله جل شانه ډېر چوت ذات دی. او داسې وظیفه راته نن ښیمه چې دومره عظیمه وظیفه ده، دومره بهترینه وظیفه ده چې ستاسو تمام حاجتونه به ورسره الله تعالی پوره کړي. کم حاجتونه چې تاسو ته په سکرین باندې انشاءالله ښکاري، دا یو اعلی یو بې مثال یعنی د دې مثل په شانتي وظیفه نشته. د قرضونه ستاسو باندې وي، یا ستاسو بندش وي، یا بیماری وي، یا حلال مال ډیر وي، یا ستاسو مشکلات وي، یا محبت وي، د هر قسم حاجت دپاره دا ډیره زیاته عظیمه او بهترینه او پاورفل وظیفه ده. کم انسان چې غواړي چې الله تعالی زما حاجات پوره کړي، خو نارینه دی او که زنانه دي، که بوډاګان دي او که بوډایګانې دي، او که واړه دي او که لوی دي محترم، او د هر قسم حاجت دپاره دا ډیره زیاته بهترین ده. او کوم عالم چې دا ذکر کړی ده او کوم بزرګ چې ذکر کړی ده اوس په دې دنیا کې نشته دی. هغه فرمایي که الله تعالی ستاسو حاجت پوره نه کړي، ما د قیامت په ورځ د ګریوان نه ونیسئ، یعنی وي زه ستاسو ذمهوار یم او دومره په یقین سره هغه دا وظیفه ښودلې. نو موږ ته هم پکار ده چې دا وظیفه په یقین سره وکړو. موږ وظیفې کوو خو اکثر زمونږ یقین ورسره نه وي، یقین اعلی ورسره نه وي، یقین محکم ورسره نه وي. که کله یقین د انسان پیدا شي د الله تعالی په ذات او په صفات، د الله تعالی په خزانو باندې، نو هغه عمل ته بیا آسان شي. او کله چې ایمان او یقین کمزوری وي، وظیفه په صحیح طریقې سره ونه کړی شي، نو بیا ډیره خلکه هغه ګوتې مروړي او ډیره خلکه خفه وي، زمونږ حاجات نه پوره کړي. بیا موږ هر څه په الله تعالی باندې ورتفو، یعنی الله تعالی ته ګوته نیسو چې الله زما وظیفې کوم او بیا مې حاجت نه پوره کېږي. چېرته موږ په دې طریقه باندې وظیفه کړې، نن چې ته زه کومه طریقه ښیمه انشاءالله په دې طریقې سره دا وظیفه وکړئ، بیا به الله ته ګوته نه نیسئ، انشاءالله حاجت به هم پوره کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی دې ورته ښکلې زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی ټول مسافر خپلو کورونو ته په خیر عافیت سره راوستلی کړي. ډېرو محترم مسلمانانو، نن زموږ بهترینه وظیفه د عظیم رب یعنی الله جل شانه عظیمه وظیفه ده. یو د الله تعالی کلام هم عظیم دی، دا د الله تعالی د کلام وړوکی شان آیات دی، وړوکی شان. تاسو انشاءالله کېدای شي دا وظیفه کړې وي، خو او په دې طریقه به هم نه وي کړې، او دا رنګې حاجات به هم انشاءالله پرې نه وي پوره شوي. ډېر خلک رابطې کوي، څوک د خاوند او د ښځې په باره کې تپوس کوي، وظیفه رالره، تعویض رالره. نو تعویض داسې نه کېږي. تعویض کله چې تاسو موږ سره رابطه وکړئ د واټساپ په نمبر باندې، موږ به تاسو له تعویض درکړو، یا به تاسو ته یو بله لاره وښیو، یا به ته یو مشوره درکړو. ځکه چې موږ الحمدلله تاسو ته به هغه څیز او هغه مشوره درکوو چې کوم کې ستاسو خیر وي، د الله تعالی نه به خیر ستاسو دپاره غواړو. صحیح ده. داسې په اوس په زه تا ته په کمنټ کې څنګه تعویض ولیکمه، خو لهذا تاسو رابطه چې کله چاته ډېر مشکل وي، نو موږ سره بیا رابطه کوئ. ښه نمبر زموږ دی، دغه کې پروت هم دی، څوک چې غواړي موږ یې وله ورکوو. نو وظیفه نن بهترینه وظیفه ده محترمو. وظیفه د قرضونو دپاره هم د ډېر خلک قرضداري وي، ډېر خلک په خلکو قرضونه وینه روزي. څوک د حلال محبت د خپل خاوند سره، د خپلې ښځې سره دې کې ناکامه وي، یعنی کور یې نه سازېږي، په چا باندې بندشونه وي، په چا باندې جادو وي، څوک بیمار وي، څوک حلال مال غواړي، څوک مشکلات، څوک حاجتونه غواړي. قسمه قسم خلک دی. الله تعالی خو صرف 2 اربه مسلمانان پیدا کړي، نو د 2 اربو کې د هر چا مختلف حاجت وي، مختلف منشا وي، مختلف دغه عمل وي. نو د هر عمل دپاره او د هر حاجت دپاره دا وظیفه انشاءالله د کمال وظیفه ده. وظیفه محترم مسلمانانو، تاسو ته به انشاءالله په سکرین باندې ښکاري. دا د قرآن مجید یو وړوکی آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. دې معنی محترم تاسو اورئ چې هغه کم انسان دی
چې هغه د بیقرارۍ په وخت کې یعنی انسان چې کله بیقرار وي کنه خو پوه شي چې دی خفه دی د یا حاجت تیره ده یا پریشانی ده یا محبت ده یا قرض ده یا نور بیماری هر څه چې دي نو کله چې د بیقرارۍ په وخت کې الله تعالی فرمای ما ته आवाज وکي کنه نو زه د هغه دعا قبلوم او موږ د هغه تکلیف لري کوو نو ګوره څوک د واده په تکلیف کې دي څوک د محبت په تکلیف کې دي څوک د قرضونو په تکلیف کې دي څوک د بیماری په تکلیف کې دي څوک د چا خپل کور نشته هغه تکلیف کې دي څوک چې دینو هغه د بچو د وجنه په تکلیف کې دي څوک یره قسم خلک مختلفو هغه تکالیفو کې مبتلا دي او ګوره مسلمان هغه د رسول الله مبارک فرمایي کنه چې سخت ځان د فرخ وخی هغه د بل مسلمان د فرخ وخی تاسو باندې تکلیف ته تکلیف داسې ده چې ماته دی ځکه مسلمانان په جسم د یو دي ګوره سترګې ته تکلیف نو تمام وجود ته تکلیف کله غاښ باندې درد وي تمام وجود دی بې قراره وي تکلیف وته نو تاسو تکلیف ته تاسو حاجات نه پوره کیږي داسې ده چې دا تکلیف ماته دی تاسو تکلیف ما سره ان شاء الله شریکوي تاسو به ګوره کله چې انسان ته تکلیف یې کنه پړه باندې او غر ولاړی په زړه باندې دا تکلیف چې بل سره شیر کی کنه داسې یو د مرګره وي داسې د یو استاد وي داسې د یو حزبین وي یا خزوي دا تکلیف په د باندې لکم شي هغه وته سم مشوره وکي ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره تاسو څه مشکلات دي موږ تاسو ته مفت مشورې درکو داسې مشورې چې به تاسو خپل مور او پلارم نه درکړي ان شاء الله تاسو د ذهن سازي د فارس تاسو د حاجت د فار ان شاء الله او دا وظیفه چې دا روزانه 314 پیرې وای مخکې یو درود شریف وای او وروسته درود شریف وای چې هر څوک راته ویلی شو او 314 پیرې اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء مالک الله زنن هغه به قرار تا الله ولاړ ملاسونه می چوت کړي الله زما دعا قبول کړي الله زه هغه تکلیف ولا انسان تا تنن پدې مونږ باندې ولاړم پدې وظیفه رته الله ولاړم الله زما تکلیف او د مصیبت ختم کړي الله نه ما سوا بل څوک زمونږ نشته ها د الله نه بل در نشته کو بل در وې نعوذ بالله ما بتاسو ته خودلې چې لاړ شي فلان کیلا لہذا چې نشته ده